خالد بن ولید رضی الله تعالی سره وسره مجاهدین ورسره کړل دی ورغله هغه خلیصم سلویر زره کسان تیار کړل زه به زه مقابله وشو ډېر مسلمانانو په کې شهیدان شو یو ځکه خالد بن ولید رضی الله پوره په طاقت سره حمله وشو پوره په زور سره دلته ډېر کسان مردار کړل دي لیکن مسلم کذاب سره د ملګرو میدان پرې خو د خپل مړی هم پرې خو د وتخت روپیو قلا کې د نماسو شو او د دې قلا نه دنه په غشو باندې گزارونه کول د مسلمانانو لاس نه ورسېږي نقصان کېږي سرور ته مشوره وکړه هغه وخت کې د منجنیق یو صورت ولګره توګونه چې نن سبا خو هغه جدا شي په دې منجنیق بزری باندې یو صحابي د قلا ته دنه ورګزارو هغه صحابي ولګېدو د قلا دروازې کوله وکړه مجاهدین په دروازه باندې ورغله دنه جنگ مشورو دومره وګت جنگ مشورو دا خبيث مسلمانې کذاب په چې په خپل ولاړو مخکې کسان ورنه جنگیدل دفاع کوله د حفاظت کو صحابه کرامو د سکونه وشلول مخې د کسان مردار له تور ورسېدل او په نيزه باندې د وهلو په تور باندې د سر جدا کړلو او دومره لوی جنگ شوی و صرف په دغه یو قلا کې د یوې باغچه کې صرف په دغه یو ورځ باندې تقریبا په زرګونو کسان 1900 کسان د وګړو د خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ کې په دې یو ورځ باندې نه هاتو ماته شوی نه هاتو چې کله بیا دغه په سعودو جنگ کړو سیف الله د الله تعالی کله چې خپل مرګ باندې خپل بستر او پات کېدو جړلې چاته ولې جړلې مرګ نه لري نه باندې نه لري به ولې جړلې ول بوزدل ځوانانو ته په ورکو چې په جهاد کې مرګ نشته لري چې په جهاد میدانونو کې مرګ ولن خالد بن ولید په خپل بستر نه مړ کېږي په سونو جنگونو خالد بن ولید کړی دي په هر جنگ کې تور ماته کړی دا غره مرخلې تور نه وته دي لیکن د خالد لپاره خپل تمر نو مخرن په خپل بستر باندې او یو فرمایل اموتو کموت الحمار ننزل خرب مرګ باندې مطلب دا یعنی د شهادت د میدان په مقابله کې خپل بستر باندې مرګ وي کې دا خرب مرګ خدا کو جدا سیف الله د الله تور نبی علیہ السلام له قبر کړو نو کدا په میدان جنگ کې شهید شوی وي دې مطلب دا و چې الله تور ماته شولا دې وجه نه میدان جنگ کې ورته شهادت ملاونه شو په خپل بستر ورته په سونو شهادتونو الله دوی شهادت استاد وګورئ اسلامي ریاست دغه خلکو خاتمه په خپل تور باندې کړی دا غي منون کې هم قتل کړی دا هم قتل کړی ځکه دا اسلام په بنیاد باندې حمله ورکی د ختم نبوت عقیده چړل د ختم نبوت دشمنانو ته ازادي ورکول دیو په مقدس مکه باندې اوسېدل د رسول الله د دین په خلی کوونکي دي د دې وجه نبی صلی الله علیه وسلم او صحابه د څه قسم کمزوري